الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وقسه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله رب العالمين تم وتاسبات دلوی انعام احسان کړی دي چې په ټول مخلوق کې اشرف المخلوقات یعنی انسانان پیدا کړی بل وی انعام احسان الله پاک او تاسو باندې دا کړی دي چې په انسانانو کې په خپل وخت دین اسلام باندې مسلمانان پیدا کړی او بل وی انعام احسان الله پاک او تاسو باندې دا کړی دي چې په مسلمانانو کې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړی او بل وی انعام احسان الله پاک او تاسو باندې دا کړی دي چې د نبی علیہ السلام په امت کې په نجات والا جماعت اهل سنت والجماعت کې پیدا کړی الله رب العالمین د انسانیت د هدایت لپاره اخیرنی آسمانی کتاب قرآن مجید نازل کړ او دغه قرآن کریم د درس لپاره اولنی معلم او مدرس په دنیا کې نافذ کون کې خلق تخودن کې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین اخیرنی پیغمبر را ولېږه بیا الله رب العالمین په قرآن مجید کې او فرمایل چې تاسو زما تابعداري وکړئ او زما د دې پیغمبر تابعداري وکړئ او په دغه تابعداري کولو الله رب العالمین د دنیا د هدایت او د آخرت د نجات خوشخبری ورکړه موږ تاسو ته الله رب العالمین دغه جماعت را نصیب کړی دي چې هغه نجات والا جماعت دي
او دغه پیغمبر امتیان یې پیدا کړی یو چې هغه پیغمبر د ټولو پیغمبران اخیرنی پیغمبر دی دغه پیغمبر ارشادات او احادیث مبارکه ویلي شي چې دا د قران کریم د پاره شرح او وضاحت او تفصیل منګو تاسو 13 جمعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارکه د دلیل او حجت کېدو او د نبی علیہ السلام د حدیث چې کوم منکرین او دشمنانو داغي د تردید او حساب یو نظریه ویلې و دغه منکرین حدیث درې نظریات هغه خلک چې حدیثونه نه مني ملحدین دي گمراه دي بی ایمان خلک ان سبا چونکی د فتنو دور دی او په دغه دور د فتنو کې نن سبا ډیر په تیزه روانه فتنه هغه د الحاد او د انکار حدیث او زمون ډیر مسلمانان د دې فتنې شکار ډیر مسلمانان الله الله وینکی منذ عبادت کوونکی هغه د ایمان نخلاص او دغه فتنې شکار شو د نبی علیہ السلام احادیث انکار کوونکی وګرځیدل او باقاعده دغه گمراهانو په جماعت کې داخل شو او باز پکې دومره هم مخکې لاړ چې د انکار حدیث د فتنې نه بعد د اسلام د بنیادی عقاید نه هم انکار کوونکي وګرځیدل تر دې حد پورې چې د رب العالمین او د نبی علیہ السلام نه هم انکار وکړي چونکه نن سبا دور د فتنو دی دغه فتنې درې نظریات کې موږ تاسو 13 جمعه اولنې نظریه ویلو دغه منکرین حدیث اولنې نظریه چې قران کریم د هدایت لپاره کافی د حدیث ضرورت نشته قران کریم واضح دی صفا کارا ارشادات دي د حدیث ضرورت ورته نشته او پیغمبر څومره حد پورې من منو چې څومره حد پورې قران دی وروړي او بس د قران کریم تشریح او وضاحت کې دا وي من نه منو نو دا خلق د نبی علیہ السلام دا حدیثو مخالفین منکرین او دشمنان دي من او تاسو تیر جمعه کې څه دلایل پدې ویلو چې د قران کریم سره د نبی علیہ السلام احادیث مبارکات دا دلیل دي دا منل ضروری دي او د دې د منل حکم هم قران کې الله کړی دی نو که یو سړی وي د قران منم نو په قران کې دا هم دي چې د پیغمبر به هم مني او د پیغمبر احادیث به مني د دې حکم الله کړی دی نو مسلمان د فارد قران سره د نبی علیہ السلام احادیث منل ضروری دي قران کریم مخالفت احادیث ندی بلکې د قران کریم تشریح ده دلائل من اساس تیر جمعه ویل قران کریم کې رب العالمین فرمای وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم الله رب العالمین فرمای د یو بشر او انسان او پیغمبر د پاره دا مناسب ندی چې د رب العالمین سره خبرې مگر په وحی باندې بکئی چې الله رب العالمین وتفضل کی واچي یا وت د فردی شات الله پاک خبرې وکي یا وت الله جل شانه فرشتہ را الیږي او الله جل شانه د پیغام را نازل نو یوازې د فرشتي تر علیګلو وحی نوي بلکې د وحی قسمونه ډیر دي کله رب العالمین پیغمبر سره براه راست خبرې وکي لکه موسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام سره الله براه راست خبرې کړې دي ارشادات وته نازل کړي کله وته الله جل شانو په خوب کې یو پیغام ورکی لکه حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د زوید علالول حکم کیږي دا ورته په خوب کې شوی او کله ورته الله جل شانو فرشتہ راولېږي نو فرشتہ کله په شکل انساني راشي لکه دحیه الکلبی رضی الله عنه په شکل باندې نبی علیہ السلام سره اصله او کله ورته فرشتہ په خپل اصلي شکل صورت ځان ښکار کوي، لکه نبی علیہ السلام ته جبرئیل امین ځان ښکار کړی
نو دا د وحی ګڼ اقسام دي. وحی یوازې دا نه چې الله پاک فرښتہ راولېږي او پیغمبر ته خبره راوړي او بس دا خلکو ته ورسوي او بس، بلکې د دین علاوه نور قسمونه قرآن کې ذکر دي. نو قرآن کریم کې د نبی علیه السلام تمام اقسام د وحی ذکر. کوم خلک چې د نبی علیه السلام دا یو قسم د وحی مني چې جبرئیل علیه السلام راشي قرآن راوړي او بس دا به مني، نور قسمونه د وحی نه مني، دا خلک په حقیقت کې قرآن نه مني. دا زموږ استاد دلیل چې د نبی علیه السلام احادیث دا د وحی هغه قسم چې د هغې تلاوت نه کېږي، لیکن د رب العالمین د طرف نه ارشاد نازلېږي قرآن کې الله فرمایي. دویم دلیل زموږ استادو د ننني سبق ابتدا کې په مسلمانانو باندې په شپه کې روژه کې خپل اهل و عیال سره جما کول بند. د دغه ذکر قرآن کې نشته. روزي په دوران کې خپل اهل و عیال سره د شپې هم جما کول بند. ذکر قرآن کې نشته. ذکر حدیث مبارک کې دی. بیا د روزي په دوران کې صحابه کرامو د شپې د ډېر مجبورې تبعید ضرورت په بنا د خپل اهل و عیال سره جما وکړه. قرآن کې منع نه و، حدیث کې و. صحابه کرامو د خپل اهل و عیال سره په روژه کې جما وکړه د شپې. الله رب العالمین آیت نازل کو، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله. الله پاک فرمایي چې تاسو ته مې دغه خطایي چې تاسو نه کومه اوسوه دا مې درته معاف کړه، دا مې درته معافي وکړه او اوس به اجازت درکړه فالآن باشروهن. اوس تاسو په روژه کې د خپل اهل و عیال سره نزدېکت کوئ. د منع ذکر قرآن کې نو، د اجازت ذکر قرآن کې راغی. د منع ذکر په حدیث کې او هغه د حدیث والا حکم په قرآن سره نسخه شو. اوس تاسو اجازت دي ته د صبح صادق پوری خوراک کاک او خپل اهل و عیال سره نزدېکت تاسو ته اجازت. نو ګوره د دې ذکر حدیث کې او داغي اجازت کې ملو شو په قرآن کې ملو شو. نو ترکمه چې تا حدیث نوی منلی تر هغه پوری تد علم الله انکم کنتم تختانون ما نه پیژن. تاسو نه خیانت کوي دي. نو خیانت څنګه کوي دي؟ دی پروژه کې د شپې خپل حال او عیال سره نزدېکت کړو. حدیث کې راغلی چې حدیث دې نه منلی ته د دې معنی نه پیژنې. او بیا فل آن باشروهن اوس ته اجازت دي. نو ولې مخکې منه او مخکې منه وا؟ نو قرآن کې خو هغه نشته، اب حدیث کې دي. نو حدیث کې چې منع قرآن کې راغلی چې اوس دغه منع ختم شوه. نو قرآن سره حدیث منل ضروري کدا دې منل د آیت نه پیږي په دې باندې. دا زموږ استاد د درس بیم دلیل شو چې د نبی علیہ السلام حدیث په قرآن کې راغلي دا به منی کدا دینی منی ته حدیث تو قرآن کریم باندې پیلي نشي. دریم قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے پیغمبر علیہ السلام تاسو موږ قرآن کریم نازل کړی دی د دې لپاره چې خلکو ته تو وضاحت وکړي. نو کو قرآن کریم خلکو لخپل ورزي او د حدیث او د تقریر ضرورت ني. نو بیا الله پاک پیغمبر ته ولې فرمایي چې تاسو مې نازل کړي چې و توضاحت وکړي. وضاحت په څه سره کوي؟ الف لام میم ذالک الکتاب دا الله نازل کړ. نو د دې وضاحت پیغمبر تعالی و چې دی وته وکړه او چې وضاحت په څه سره کوي هغه ته حدیث ویل شي. نو چې تاسو مې قرآن احادیث نه منلې ته قرآن نشي منلې. لکه قرآن کې الله خپل فرمایي پیغمبر ته به وضاحت کوي او د پیغمبر وضاحت ته ویل شي حدیث. نو د قرآن سره حدیث منل دا د قرآن حکم دی. دین علاوه قرآن کریم کې الله رب العالمین د نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام د دې پیغمبرانو ذکر کړي او دې پیغمبرانو خپل قوم سره دین دعوت ورکړي. حالانکه دې پیغمبرانو ته الله پاک کتاب نو نازل شوی، آسماني کتابونه دې ته نور راغلي
دا پیغمبران خپل قوم ته په کوم الفاظ سره د دین دعوت ورکړي په خپل حدیثونو سره نو که حدیث د دلیل نه مني نو دوی پیغمبران د خپل قومونو ته څه بیان کړي آسماني کتابونه دوی ته نوي نور راغلي ځکه آسماني کتابونه یو سلسلور دي او هغه معلوم پیغمبران دي سلور غټ او سلواړو کتابونه دی پیغمبرانو خپل جدا جدا کتاب نور راغلي او دی پیغمبرانو خپل قومونو ته الله دین بیان کړی دي نو په کومه ژبه بیان کړی دي کوم الفاظ سره بیان کړی دي چې په کوم الفاظ سره پیغمبرانو د خپل قوم ته دین بیان کړه حدیث کله پیغمبر حدیث دلیل نه مني دي پیغمبرانو د قوم ته څه بیان کړی حالانکه قران کریم کې الله پاک فرمایي چې موږ نوح علیه السلام ولګو د قوم ته دعوت ورکړه لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اي قوم د یو الله عبادت وکي نو د نوح علیه السلام ته آسماني کتاب نور راغلي د خپل الفاظ سره وضاحت وکړو نو دا حدیث کته دلیل نه منلي نو پیغمبرانو د دین دعوت نه دی کړی پیغمبران چې د دین دعوت کوي په حدیث سره کوي آسماني کتاب بعضی تراغلی بعضی تنوی نه دی راغلی نو چې دی دا وضاحت کوي دا په حدیث سره کوي چې حدیث دی نه منلی پیغمبرانو د خپل دین دعوت خپل قومونو ته نه دی کړی دا دلیل د قران کریم نه چې د پیغمبر احادیث دا دلیل او حجت دین علاوه قران کریم کې رب العالمین د اقیم الصلاه حکم کړی دی منځو کوي آتو الزکات حکم کړی دی زکات ورکړي دروجی حکم کړي فمن شهد منکم الشهر فليصمه روجونی سي د زنا ارشاد نازل کړي چې لا تقربوا الزنا زنا مکوي د قتل منع ذکر کړي ولا تقتلوا اولادکم قتل خپل بچو مکوي بیا د قصاص مسئله ذکر کړي کتب علیکم القصاص قصاص فرض دي دا بسنګ کو روزه بسنګ نیسو زکات بسنګ کو حج بسنګ کو دا اعمال به موږ ته څوک کوي مونږ حکم راغی مونږ کوي مونږ به څنګه کوو دا مونږ چې شروع ک الله اکبر دا قران کې داسې نشته لاسونه دلته او سبحانك اللهم شروع کې دا په قران کې نشته الحمد شروع کو پسې پر صورت شروع کو قران کې نشته تر کومه چې تا حدیث نوی منلې تر هغه وخت پورې ته اول عبادت مونږ نشي کولی حتی بیا رکوع لذي سبکه پر رکوع کې بسوي الله اکبر بکم دیوي سلام بسنګ ګرځي التحیه بسنګ کوي سبحان ربی الاعلى بسنګ کوي سلام بسنګ ګرځي دا په قران کې نشته چې تاسو ترکه حدیث نی منلې ته مونږ نشي کولی حتی کله مانځي کې خطا اوس بسکه په قران کې نشته مونږ په کوم وخت باندې کې قران کریم کې نشته مونږ په کله قضا کېږي قران کریم کې نشته د مونږ د قضا طریقه څه ده قران کریم کې نشته کله چې سفر کې لاړې سفر باندې څنګه قران کریم کې نشته دا ټول په حدیث کې نو د یو عبادت د احکامات شرعیه ته بغیر د حدیث نه نشي کولی اولنی مونږ قدر نشي کولی تر کومه چې تا د پیغمبر علیه السلام احادیث مبارکه نه منلې زکات حج وغیرہ ته چې معاملات کې هغه استل بسنګ کې قران کریم کې وضاحت نشته خرڅول بسنګ کې قرض بسنګ ورکې معاملات د قرض بسنګ کې وصولی بسنګ کې زیات اخلي کې بناخلي دا تفصیل په قران کې نشته سود ستوي قران کریم کې تفصیل نشته جواری ستوي قران کریم کې تفصیل نشته غلا ستوي قران کریم کې تفصیل نشته دا ټول تفصیل د پیغمبر اسلام په حدیث کې نو ترکمه چې تا حدیث د پیغمبر منلی ني ته دا کارون نه ځان ساتل شو چې کم د کول جا کول نشي بل کوم چیزونه بخوري قران کریم کې دا نشته کوم چیزونه پتا حرام دي قران کې صرف تلور ذکر د دې وزن یو منکر حدیث دا غنه محمد صبیح ایډوکیټ هغه صرف تلور چیزونه حرام دي دا بنخوري او ای قران کې راغلي انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله واذا تلور بنخوري مردار بنخوري وینه بنخوري خنزیر بنخوري او د غیر الله په نوم منخته د دین علاوه ارث خوړی اوس به تاسو کې خر بخوري کنه بخوري قران کې نشته پی بخوري کنه بخوري قران کې نشته جدل بخوري کنه بنخوري قران کې نشته دغه د اسماء بس کې کنه بنسکی قران کې نشته دغه د اسماء بخوري کنه بنخوري قران کې نشته
یو څیز خاصو چنجي پکې شو دا بخوري که به نه خوري قرآن کې نشته ګنده اوبه دې پکې ګل پروت څښي به که نه به څښي قرآن کې نشته دا خو د پیغمبر علیه السلام حدیث او د اسماکې په اوبو کې چاوک اوبه به څښي که به نه څښي قرآن کې نشته کپړې دې پلیتې شوي دا به وینځي که نه به وینځي قرآن کې نشته دا ټول تفسیر د پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې نو تر کومې چې تا د پیغمبر علیه السلام حدیث نی منلی ته د خوړلو څښلو اغوستلو عبادت کولو یو څیز هم نشي پېژندلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې 23 کاله د قوم ته کوم دین بیان کړ نو 23 کاله کې صرف قرآن کریم سبق ورته نه دی ویلی چې الحمدلله شروع کې والناس پورې سبق و یو بس نه د 23 کاله کې د زندګۍ د تیرولو هره شعبه نبی علیه السلام بیان کړ چې داسې به کوئ داسې به نه کوئ که دا غلطي تا نه شو ته به څه کوې که دا مونځ قضا شو ته به څه کې روژه قضا شو څه به کې زکات د نه پاتې شو څه به کې حج پاتې شو څه به کې دا طریقې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې 23 کاله کې صحابو ته وښودل نو که تر کومې تا حدیث نی منلی نو یو ورځ زندګي ته د جایز او د ناجایز فرق نشي تېرولی لکه موږ تاسو وایو خور سره به نکاح کې که به نه کې مور سره به نکاح کې که به نه کې چا سره به کې چا سره به نه کې څه به کې څه به نه کې نکاح څه ته وایي دا ټول تفصیلات دا د پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې کومو پویو باندې حراموالی راځي د کومې زنانه په کومو نه راځي دا ټول تفصیل دا په حدیث مبارک کې موجود دي نو چې تر کومې تا دا نی منلی هغه څیزونه ته نشو منلی چې کوم قرآن کریم کې تفصیل نشته نو دا تفصیل د نبی علیه السلام په حدیثو کې موجود دي د دې وجه نه زموږ استاد ایمان دي چې د قرآن کریم نه بعد مرتبات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک که چېرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث منل او د نبی علیه السلام چې کوم 23 کاله شریعت صحابو ته ښودل دا دلیل ونه مني نو بیا د قرآن کریم په نبی علیه السلام ته نازلولو غرض کو قرآن کریم خو مشرکانو یې موږ ته دی راشي چې په دې نبی علیه السلام قرآن نازلیږي نو په مکه مکرمه کې یو مالدار سړی یاد که په دې نازل شي په طایف کې یو بل سړی مالدار یاد که په دې نازل شي موږ ته د براه راست قرآن راشي نو د قرآن کریم په نبی علیه السلام ته نازلېدو سره غرض ته چې پیغمبر علیه السلام ته د قرآن کریم اهل دی دې 23 کاله کې د دې هغه حق ادا کولی شي دې تشریح کولی شي دې په خلق کو یول شي تاسو د دې اهل نه تاسو ځکه نه نازلېږي که چېرته د نبی علیه السلام تشریح دا دلیل حدیث نشي نو بیا د قرآن کریم په دې مشرکانو نه نازلېدل او په نبی علیه السلام نازلېدل د دې وجه څه ده وجه دا ده چې قرآن کریم سره د نبی علیه السلام تشریح پکار وه هغه تشریح کافران د هغې اهل نو قرآن کریم الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نازل کو او بل چاته نازل نه کو او نبی علیه السلام د هغې په 23 کاله کې وقتاً په وقتاً لږه لږه تشریح وکړه چې کله د دین تشریح کامل شوه الله جل شانه نبی علیه السلام وفات بل قرآن کریم کې د رب العالمین آسمانی اخیرنی کتاب دی او دا نبی علیه السلام ته الله جل شانه نازل کړی دی نو د قرآن کریم د نبی علیه السلام ته رالیږلو څه غرض دا د دې دپاره چې دی استاد دی به خلکو تقی که چېرې صرف قرآن کریم او د نبی علیه السلام د تشریح ضرورت نو دا په یو ورځ باندې نازلېدی شو قرآن به یو ځای الله نازل کړو خلکو له ورکا بس د نبی علیه السلام کار به ختم 23 کاله کې ځکه لږ لږ نازل شو چې لږ لږ آیاتونه به راځي او د هغې به تشریح کوي د هغې به خلکو ته طریقه ښیي عمل به څنګه کوي دا طریقې به ښیي نو لږ لږ ځکه نازل شو په 23 کاله کې او نبی علیه السلام د هغې تشریح په 23 کاله کې لږ لږ وکړه دا دلیل د دې دی چې قرآن کریم الله رب العالمین نازل کو د نبی علیه السلام حدیث د هغې سره منل ضروري بل قرآن کریم رب العالمین د نن ناس ورلس نیم سوه کال وړاندې نازل کړ اوس د قرآن کریم کومه هغې وخت نه نن دور پورې څومره مسلمانان چې په دې باندې ایمان لري او د دې سره د نبی علیه السلام حدیث مني آیا دا خلک پوهېږي که نه دي پوهېږي نبی علیه السلام ته قرآن کریم 1400 کاله وړاندې نازل شو او هغه وخت نه را روان دي قرآن سره د پیغمبر حدیث مني آیا دا 1400 کاله خلک ټول ناپوه چې دوی د قرآن سره حدیث مني
او کنا دغه خلق فیو دا چې کوم نه منځ نه پوهیږي نو کم از کم عقل هم دا فیصله کوي چې دا څوارلس نیم سوه کاله قرآن سره چې چا حدیث منلی دا ټول فی خلق او چې دا کم خلق وي صرف قرآن به مني حدیث به نه مني دا نه دی فی ولی قرآن الله اوس نه دی نازل کړي دا دومره مخکې چې نازل کړو نو دا څوارلس نیم سوه کاله خلق نعوذ بالله د قرآن دشمنانو چې حدیثونه منل نه د قرآن کریم دشمنان نو حقیقت کې مسلمانان هغه خلک چې قرآن سره د پیغمبر علیه السلام احادیث منلي دي بلکې یو سړی قرآن کریم نه دی ویلی او دی د قرآن کریم مکلف مسلمان دی دی به په قرآن کریم باندې عمل څنګه کوي آیا د 15 صدې مسلمان چې ورته کومه طریقه وکړي په دې طریقه به عمل کوي او که د نبی علیه السلام د حدیث کومه طریقه را په هغې به عمل کوي نو خبره خو هر مسلمان په دې باندې پیږي چې د قرآن کریم کومه طریقه د عمل چې نبی علیه السلام ښودلې ده هغه رښتونې ده او د 15 صدې چې یو سړی وي چې زه ته طریقه ښیم د پیغمبر علیه السلام حدیثونه پرېږده دا دروغجنه ده ځکه د 15 صدې مسلمان به څنګه مسلماني چې دې تا ته وي د پیغمبر والا تشریح پرېږده د حدیثونو والا او زما والا تشریح والا نو یقینا دا حدیث په مقابله کې د دې سړي دا خبرې دا مکمل باطلي او بې ځایه نو معلومه دا شو چې قرآن کریم سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث منل ضروري دا د قرآن کریم حکم دی نو موږ تاسو نن په داسې دور کې پاتې کیږو چې داسې خلک دې په دنیا کې وجود د لکونو په تعداد سره لري چې هغوی د نبی علیه السلام احادیث پرېږدي حدیث نه مني باقاعده حدیثو پسې استهزاء کوي ټوکې کوي احادیثو ته نعوذ بالله د مجوسیانو کتابونه وایي نږدې ورځ کې دغه سړی چې کوم مړ شو تاسو ټول پیژنئ د منیر شاکر په نوم د هغه باقاعده یو درس په دې موجود دی چې د حدیثو دا څومره کتابونه دي وایي دا مجوسیانو لیکلي دي او دا د قرآن د مقابلې دپاره لیکلي دي وایي قرآن کریم په خپل آسان دي خلکو ته ضرورت د حدیث سره حدیث خو سمې خبرې دي د ډېرو ضرورت نشته صرف قرآن کریم وایي ضرورت پوره کوي د بل کتاب ضرورت نشته او بیا ډېر خلک زموږ ناپوهه مسلمانان اوس هم د داسې سړي پسې دي چې هغه د نبي علیه السلام د حدیثو دشمن یو سړی قرآن مني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث نه مني حکم د دې سړي سره دا سړی د دایره اسلام نه خارج دا سړی کافر کوادی کړي په د باندې خپل بیبي طلاق ولی قرآن مني د الله کلام دی حدیث نه مني د پیغمبر ارشاد دی او دې پیغمبر په کومه درجه کې مني پیغمبر منل خو په دې طریقه چې د حدیث ارشادات دي نو چې ځان مني پیغمبر هم نه مني او مطلقاً د حدیث انکار کفر دی نو چې یو سړی حدیث نه مني دا سړی مسلمان نه دی او د غیر مسلم تقریرونه اورېدل دا حرام دي هغه خلک چې موبایلونه غټ پیدا کړی دي او ډېره ښایسته نرې خبرې کوي او ډېره د غیرت خبرې کوي فلاني پسې خبرې کوي فلاني پسې خبرې کوي ځکه یې مړ کړو دغه خلک ناپوهان دي یو سړی د پیغمبر د حدیث استهزاء کوي د پیغمبر د حدیثو نه ښکاره منکر وي د داسې سړي خبرې اورېدل دا جایز نه وي نو نن زموږ او تاسو د سبق دیم حصه چې موږ او تاسو قرآن سره د پیغمبر علیه السلام احادیث منو دا د الله حکم دی ځکه منو قرآن منل د الله حکم پیغمبر علیہ السلام حدیث منل دا هم د الله جل شانه حکم دی الله جل شانه دی من او تاسو ته په دې خپل ایمان باندې سلامتیا سره جن نصیب کی واخر دعوان الحمدلله رب العالمین والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الله پاک من ټول ته په خپل ایمانونو باندې استقامت سره د عافیت نصیب الله پاک زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي د پیتنو دور دی قسم خلق د مسلمانانو د ایمان د مسلمانانو د عقیدې د مسلمانانو د دین د مسلمانانو د کتابونو ډاکوان دي الله موږ مسلمانان د داسې خلکو نه وسات کم خلق چې نن سبا دور کې بالخصوص غټه فتنه د نبی علیہ السلام د حدیث دشمنان الله پاک موږ ټول مسلمانان د دغه فتنې نه وسات الله پاک زموږ د مسلمانانو د ایمانونو حفاظت وکړي زموږ د دین او زموږ د دی وطن حفاظت وکړي د ټول دنیا د مسلمانانو حفاظت وکړي د فلسطین د مسلمانانو خصوصي امداد او نصرت وکړي الله کوم ځکه چې مسلمانان باندې تکلیف دي مسلمانان ټول د تکلیفونو وسات وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و